بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ډیر ویورز، امید ساتم چې ټول به روغ او جوړ زیما عمر سلطان پرنسپل او نن تاسو ته د ایم ایس ورلد په 3 نمبر لیکچر کې تاسو ته مخاطب یم. نو کچره تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زمونږ د ټولو ویډیو د کتو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ سره اوسئ. او که هغه سټوډنټان چې هغه په دې کورس کې انټرسټډ یو سرټیفیکیټ غواړي نو هغه د موږ خپل مکمل کوایف راولېږي زموږ په واتس اپ ګروپ باندې. واتس اپ ګروپ نمبر چې دی نو هغه تاسو ته دا مخامخ دی، نو په هغه باندې موږ ته خپل ټول کوایف راولېږي نو موږ به هغه ته باقاعده سرټیفیکیټ هم د دې کورس ورکو. نو راځي چې موږ خپل یو بل ویډیو چې دا لیکچر نمبر 3 کولاو کو په دې ایم ایس ورلد کې موږ هوم ټیب شروع کړل او په هغه کې اولنې ګروپ چې هغه ته کلیپ بورډ وی او په هغه کې څلور کمانډز هغه موږ خپل په لاندې ویډیو کې باقاعده په هغه باندې تفصیلی بحث کړل. که چېرته تاسو هغه ویډیو نه کتلی نو هغه ځکه وګورئ چې دا یو ویډیو په بل باندې بنیاد لري، ځکه چې کلیپ بورډ ګروپ موږ بیا دوباره نه کوو، نن به موږ فانټ ګروپ کوو. نو که تاسو کلیپ بورډ ګروپ نه کتلی هغه ویډیو نه کتلی نو زموږ هغه ویډیو وګورئ. راځي چې نن منګه د دې هوم ټیب زما د کرسر ته ګورئ، د هوم ټیب دا فانټ ګروپ چې دی په دې کې دا څو کمانډز دي چې دا منګه وګورو. تاسو اینه په دې فانټ ګروپ کې څو کمانډ دي دا وشمارم. دا یو فانټ دی یو شو او یو فانټ سایز دی 2 شو او دا ګروپ فانټ 3 شو او دا شرینګ فانټ 4 شو او دا چې دی چینج کیس 5 شو او دا چې دی کلیر فارمیټینګ 6 شو او دا بورډ 7 شو، ایټالیک 8 شو، انډرلاین 9 شو، سټرایک تھرو 10 شو، سپر سبسکرپټ 11 شو، سپر سکرپټ 12 شو او دې ته وګورئ دا د ټیکس افیکټ نو 13 شو او دغه سي ټیکس هایلایټ کلر 14 او فانټ کلر چې دی نو 15 کمانډز دي. کوشش کوم چې دا 15 کمانډز نن کلیر کم. بهرحال که څه پکې پاتې شي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به کوو. د ټول ناول کومنګا خپل ایم ایس ورلد ته اتوماتیک ټیکس راوستل غواړو نو دا غیر لپاره څه کمانډ دی موږ به د کیبورډ نه ولیکو equal to RAND بریکټ شروع او بریکټ کلوز، سمال بریکټ شروع او سمال بریکټ کلوز. تاسو وګورئ که تاسو دا نه ښکاري نو دا ما ولیکه دا چې څنګه زه انټر کما خو کار سر په اخري سر بني څنګه چې زه انټر کما نو دغه وګورئ ما سره دا ټیکس راغی. دا اتوماتیک ټیکس دی، دا ول اتوماتیک دا ټیکس موږ راولي ول 2010 دا اتوماتیک ټیکس د پاره دی چې موږ لیکل بار نشو کولای، خو الریډي موږ سره ټیکس اویلیبل دی او چې موږ په څه چل کوو موږ فارمیټ په اپلای کوو فونټس اپلای کوو نو موږ ته الریډي ټیکس اویلیبل یو موږ ته څه مسله نه. نو راځي چې وس موږ خپل دا فانټ ګروپ شروع کو خو موږ چې دا کمانډز کو نو دې لپاره ضروري خبره ده چې موږ خپل د ټیکس بلاک اغستی د کوم ټیکس چې ما بلاک اغستی نو دا فارمیشن به صرف هغه باندې اپلای کیږي، دا فانټس به صرف هغه باندې اپلای کیږي. نو تاسو دا مهرباني کوئ چې کله تاسو کمانډ اکثر خلک وایي چې کمانډ وهمه او څه کار نه کوي نو هغه لاندې ټیکس چې هغه نه سلیکټ کړي نو ټیکس به تاسو سلیکټ کوئ. د ټیکس د سلیکټ کولو ډېرې طریقې دي. نن تاسو ته دا وایم چې په شیفټ ایرو کی سره موږ ټیکس سلیکټ کولای شو او بیا د کیبورډ د ماوس چې کوم ایرو دا او رائټ د الف بٹن دی دا هغه سره موږ ټیکس سلیکټ کولای شو. هغه به موږ ډریګ کو د ماوس لیف بٹن به ډریګ ونیسو او د ټیکس چې د کوم ځای پورې موږ ډریګ راټاګو نو هغه ټیکس چې د موږ سره سلیکټ شي او په افیکټ کی باندې موږ ټیکس سلیکټ کولای شو او په کنټرول ا سره موږ all text of the document چې دی نو هغه سلیکټ کولای شو. یو خبره دا واورئ چې په ایم ایس ورلد کې کوم فایل جوړیږي نو هغه د هغه ایکسټنشن چې نو هغه ډاکي یا ډاکسي د ورلد 2010 نه مخکې چې کوم ورډز دي نو هغه کې ایکسټنشن ډاک راځي او د ورلد 2010 نه وروسته چې کومه فایلز دي ډاکومنټس دي نو هغه ته ډاکس وي او د ورلد فایل ته ډاکومنټ وي. د ورلد فایل ته څه نوم وي؟ ډاکومنټ. د ایکسل فایل ته ایکسل شیټ سپریډ شیټ وي یا ته ورک بک وي او دغه سي د پاور پوینټ فایل ته پریزنټیشن وي خو د ورلد فایل ته ډاکومنټ ویل شي. دا خبره ذهن کې وساتئ. راځي چې اوس موږ دا فونټ چې دا فونټ سټایل وګورو. دا کوم ټیکس چې ما بلاک اغسته لري په دې باندې فونټ سټایل اپلای کیږي. دا وګورئ
دا مختلف قسم فونټ سټایل دي دا موږ خپل د ضرورت مناسبه څنګه چې زمونږ ډاکومنټ په خسته کیږي نو هغه سي دا موږ سلیکټ کوو عموما چې دا فونټ چې نو دا ټایم نیو رومن کی پس کی په ټایم نیو رومن کی نو دا واپس ما ټایم نیو رومن ته راوسته دی پسې دا دویم کمانډ چې نو دا د فونټ سایز باره کې دی تاسو وګورئ اوس فونټ سایز 28 دی فونټ سایز جوړ کې کولای هم چې باندې پکې ټیکسټ وګورئ فونټ سایز ته کیږي ورکه کیږي او غټیږي غټه د ټول غټ فونټ سایز چې دی دلی په دې پین کې دا 72 دی 72 دی او لوکه فونټ سایز چې دی نو هغه 8 دی نارمل فونټ سایز 12 نواله 14 پورې د یا بلکې 12 چې دی دا نارمل فونټ سایز دی کوم چې خلک په اپلیکیشن په لیټر په اس او په سټوریز کې استعمالي او دا په ارټیکل لپاره هم استعمالي خو دا سره نارمل سایز دی نو منګه د دې د فونټ سایز ما بیا 28 واغسه د پاره د چې تاسو زما د ټیکس کاری دا ټیکس زما اوسم سلیکټډ دی اوس د دې وروسته بل کمانډ چې دی نو هغه ته ویلې شي ګرو فونټ مطلب دا دی چې منګه کله دا وو نو زمون فونټ بچی دی نو یو پکسل چې دی هغه بچی کیږي سیوا کیږي به په ګورئ دا فونټ چې دی دا فونټ زمونږه یو دم سیوا شو ګوره اول من سره 28 چې دا ما اوه کنه نو یو دم څو سیوا شو سایز څو سیوا شو 28 نه 36 نو 8 سایز چې دا سیوا کیږي بیا وایي نو 48 شو څه شو 48 شو بیا وایي نو 72 شو خبره پوه شئ او بیا چې موږ ډیکریز او شرینک وو نو په شرینک سره دا واپس کیږي دا واپس بیا کیږي تاسو ویل نو شرینک سره ټیکسټ کیږي او د ګرو سره ټیکسټ کیږي دا غټیږي نو موږ د دې نو خپل ټیکسټ کولای او غټولای شو راځي چې دا ټیکسټ بیا 28 ته ورسوم چې تاسو تخکاری دا ټیکسټ ما ورسو 28 تا اوس او دې سره ټیکسټ واپس بیا کیږي دا مطلب د کمانډ څه شو ګرو فونټ او شرینک فونټ دی په دې ډبل کمانډ چې دی دا چینج کیس د لپاره استعمالي خو په چینج کیس کې موږ سره درې څلور کمانډز دي راځي چې هغه ویو یو د سنټنس کیس د سنټنس کیس نو مطلب دا دی چې اولنې حرف بغټي نو ټول به واړه پروتي دا ورته اوس الریډي په سنټنس کیس کې دی اوس دی په ډبل کمانډ چې دی دا لوور کیس ټول ټیکس به لوور شي سنټنس کیس باندې څو سلیکټډ ټیکس چې دی هغه به لوور شي دی په بل دی اپر کیس ټول ټیکس با کیپټل لیټر کې ولیکل شي کیپټل اپر کیس ته راشي او دی په ډبل دی کیپټلایز ایچ ورډ نو اول باندې سنټنس کیس لمنګ راشو او بیا وو کیپټلایز ایچ ورډ تاسو وګورئ هر حرف هر لفظ چې دا غي اولنې حرف کیپټلایز شو کله نه کله موږ د دې ټیکس لیکلو ضرورت هم راځي او بل د ټاګل کیس مطلب دا دی که زما کوم حرف چې هغه کیپټلی نو هغه په ټاګل کی وهلو سره سمال شي او چې سمالي نو په ټاګل کی وهلو سره با هغه کیپټل شي راځي لکه پریکټیس کوي ګوره او چې دا کیپټل نو د سمال شو ان سمالو کیپټل شو ټی چې کې سمال کیپټل نو سمال شو ایش ای سمالو نو کیپټل شو نو دې ته ټاګل کیس وي اخر کې موږ سره دبل کمانډ چې نو دې ته ویلې شي کلیر فارمیټینګ مطلب دا دی چې فرض کما څه فارمیشن اپلای کړی لیټ سپوز ما د ټیکس کلر سور کو او د دې سایز چې دی نو هغه مې څه هغه مې 26 کو او د دین علاوه دا مې سټرایک تھرو کو دا مې څه سټرایک تھرو مې کو انډرلاین مې کو وس راځي د کلیر فارمیټینګ لاره دا چې ټول فارمیشن به ختم کی ټول فارمیشن بس کی دا به ختم کی او ګوره ټیکس بیا خپل اوریجنل 11 سایز تر او کوم چې نارمل سایز دی ما تاسو ویلو چې 12 نارمل سایز دی خو دلی دوی عموما 11 سایز ورکړي کوم چې کله لیټر لیکو یا اپلیکیشن لیکو نو موږ په 12 سایز کې لیکو ها د دې وروسته دا کمانډز ما ختم کړه ګوره دا فونټ مووي فونټ سایز مووي دا ګرو فونټ مووي شرینک فونټ مووي او دا چینج کیس مووي او دا ما کلیر فارمیټینګ وي اوس دې سره موږ شارټ کټ کیز هم ویلې شو لکه شارټ کټ کیز باندې توجه ورکړئ د فونټ د غټېدو لپاره موږ کنټرول او سکوير بریکټ کلوز والا بٹن چې دا کی چې دا د کیبورډ نه ودا وو ګورې د کیبورډ نه ما او کنټرول می پریس نیولې او سکوير بریکټ کلوز چې هغه مې وو نو ګوره دا ټیکس ما په غټېدو شو خو که زه کنټرول او سکوير بریکټ سٹارټ
دا بٹن او هم د کیبورډ نه نو دا به واپس بیا کړو کېدو شي. د دې لپاره یو بل کی منګم شارټ کټ استعمالو. د کیبورډ نه کنټرول شیفټ او ګریټر دین ساين او ہے سٹارٹ ټیکس بس واقعي او غټيږي با او کنټرول شیفټ سمالر دین ساين چې تاسو ہے نو سٹارٹ ټیکس به واپس سکیږي هغه ورکه کیږي. دا شارټ کټ کیز د دې لپاره منګه استعمالولې شو. اوس تاسو راشه د چینج کیس لپاره منګه کیبورډ شارټ کټ کی استعمالو. هغه ته ویل شي شیفټ F3 څو ته ویل شي شیفټ F3 ټیکس غټو ما چې تاسو ښکارا شي ټیک ګوره دا ما غټ کړ دا بلاک ټیکس چره زه شیفټ F3 و هم دی په ګوره نو شیفټ F3 می و ټول ټیکس غټ شو بیا می و ټول ټیکس شروع کړ بیا می و سنټنس کې ستاره بیا می و کیپټل شو بیا می و سمال شو او بیا سنټنس د دادری کې څونه لپاره منګه شیفټ F3 و استعمالولې شو. خاص شارټ کټ کی دا په خبره پوه د چینج کیس لپاره استعمالي. وس راشه دی بولډ ته وګورئ دا بولډ چې یو پیرو هم زما ټیکس به بولډ شي پند بشي دوباره چې بیا وهم نو دا به واپس ان بولډ شي. مطلب دا بي چې دا ټاګل کی دا یو پیرو وهانو ټیکس به بولډ کی دوباره بیا وهانو ټیکس به سکیږي واپس په خپل ځای لري. د دې لپاره کیبورډ شارټ کټ کی دا هغه ته موږ کنټرول بي ویو کنټرول بي چې موږ یو پیرو وهانو بولډ بشي چې دوباره بیا وهانو هغه به واپس شي هغه بیا ان بولډ شي. دا بل کی چې دا اټیلیک دا چې دی اټیلیک دا ټیکس موږ سره اټیلیک سټایل کې لیکي کوي او واپس بیا دا وهانو ټیکس به بیا نارمل سایز تراولي. د دې لپاره کیبورډ شارټ کټ کی دا کنټرول آی چې دا کنټرول آی چې دا موږ دا اټیلیک شي واپس وهانو دا واپس بیا نارمل شي. دې په بل کی دا بل کمانډ دی انډرلاین سره لاندې موږ سره ډیر شي کمانډ راځي. نن به صرف دې کې یو کمانډ او هما د څه لپاره د انډرلاین لپاره ګوره دا لاین ما راوست دا لاین څخه ډاټډ لاین هم راوستې شم ګوره دا ما سره ډیش لاین راغی او دا څه ډاټډ لاین هم راوستې شم. د دې لپاره کیبورډ شارټ کټ کی دا کنټرول یو یو پر چې وایي بلا نو انډرلاین بشي دوباره بیا وایي انډرلاین به ختم شي. ٹھیک شو. دې بس بل کمانډ دی هغه ته موږ سټرایک تھرو ویو سو ته یو اکثر موږ باسي ټیکچولی کو سړی ته داخلو چې دا پکې کار کا دا پکې ټیک نه دی دا هغه لپاره موږ سټرایک تھرو وو نو دا سټرایک تھرو چې زه همانو دا ټیکس په بل پاسه کر خرا کوي بالکل د پاسه په کر خرا کوي نو دې ته سټرایک تھرو وي. دې څه پوری زمونږه دا لیکچر چې دی نو پوره دی ان شاء الله دا بقای چې کوم کمانډ په فان ګروپ کې پاتې دي نو دا په نیکسټ لیکچر کې مونږ کو او سره به نور هم کو او تاسو داسې کسان چې هغه انټرست لري او خصوصا زمونږ دا کورس کول غواړي په پښتو ژبه کې نو یو لیکچر هم زمونږ مقزا کوي ځکه یو لیکچر په بل باندې بنیاد لري. موږ څه خبرې په یو لیکچر کې کړي هغه موږ په بل کې نه کوو نو یاد زمونږ ټول لیکچر وګورئ او کوم سټوډنټان چې هغه انټرست لري په سرټیفیکیټ اغوستو کې نو موږ سره په واتس اپ ګروپ باندې رابطه وکړئ. تاسو ډېره مهرباني د الله په امان الله مو خوشاله ساته. Thank you very much.